چې موږ به ژوندي یو او څوک به د الله په دین کې یا کمې کوي یا به زیاتې کوي او موږ به ژوندي یو. موږ به ژوندي یو او د الله دین به یتیم کېږي. موږ به ژوندي یو او د محمد رسول الله مبارکې طریقې به خلک په خپو سره پامال کوي. موږ به ژوندي یو او د محمد رسول الله راوړلی شوي دین پسې به څوک مسخرې او خندا کوي. موږ به ژوندي یو او په مسلمان باندې به څوک ظلم کوي. موږ به ژوندي یو او څوک به قرآن راخلي او د هغې بې حرمتي او بې ادبي به کوي. موږ به ژوندي یو. زما محترمو دا چرته هم نشي کېدی. ها چې کله زموږ په لاشونو باندې خبره تېره شي بیا که څوک دین ته نقصان رسولی شي، لیکن تر څو پورې زموږ په بدن کې ساوي د الله دین ته څوک ګوتې هم نشي لګولی. د الله دین ته په بې عزتۍ باندې څوک ګوتې هم نشي لګولی. د الله کلام ته په بې حرمتۍ او په بې ادبۍ باندې څوک ګوتې هم نشي لګولی. لګولو نه به مخکې لاس مات وي، لګولو نه به مخکې سترګې ویستلی شوي، لګولو نه به مخکې خپې ماتې شوي. وجه څه وه؟ د هغه زنانو، د هغه ماشومانو، د هغه نوجوانانو، د هغه سپین ږیرو په زړونو کې د الله مینه رګ رګ ته دننه شوې وه. او زموږ زړونو کې د دنیا مینه ده، زموږ زړونو کې د پیسو مینه ده، د بنګلو مینه ده، د ګاډو مینه ده، د خو خوراکونو مینه ده، د خو کپړو مینه ده. نو موږ چرته هم د دین اصل حق چې کوم دی څنګه الله وی الله رسول وی دا چرته موږ نشو ادا کولی. زما محترم په دې افغانستان کې چې کله روس حمله وکړه او په یو کور باندې ورغه او هلته زما محترمو نارینه زنانه قتل کړه او یو وړوکی ماشوم د یو کټ خپې سره پټ شوی دی او دا ټول منظر ګوري. پلار یې راله شهید کو په بې دردۍ سره، مور یې راله شهیده کړه، رونه یې راله شهیدان کړه، خویندې یې راله شهیدانې کړې. دا ټول منظر وړوکی ماشوم ګوري لګیا دی او دا هر څه برداشت کوي. خو چې کله دغه خلکو د الله کلام ته په بې ادبۍ سره لاس لګولو ماشوم را منډه کړه او د هغې د لاسونو نه قرآن واخیسته چې کوم کلام الله دی، چې کوم کتاب الله دی، چې کوم د هدایت دپاره الله پاک امت مسلمه ته حواله کړی، چې کوم کتاب زموږ او ستاسو په کورونو کې ګرد وهلی په المارو کې پروت دی. او زما محترمو چې کوم کتاب زما او ستا زندګي به ښایسته کوي، کوم کتاب ما تا ته به عزت راکوي، کوم کتاب ما تا ته د زندګۍ لار ښودلي، کوم کتاب زما او ستا د کامیابۍ ترقی عزت دپاره د سربلندۍ دپاره په کافرو باندې راج کولو دپاره الله په محمد رسول الله را نازل کړی دی. هغه کتاب خو موږ په المارو کې ایښودی دی او ډزې مو ورسره کړي دي. او هغه د کافرو ایجاد کرده پاڼه ټچ موبایل نارینه هم سینې سره لګولی، زنانه هم دې زړه سره لګولی، نوجوانان هم، ماشومان هم. چې یو ورځ انټرنیټ بند شي څومره در باندې راښکته شوي وي، څومره خفه او پریشانه یو. لیکن د الله کلام د کوم وخت نه بند دی، په کورونو کې د الله کلام بند پروت دی. او غواړو کامیابی، غواړو چین، غواړو سکون، غواړو خوشحالي، غواړو عزت. دا زموږ او ستاسو د قمقلتوب سوچونه او فکرونه دي، د قمقلتوب او د بېوقفتیا چې الله عزت او کامیابی او سربلندي انسان ته په څه باندې ورکوي. صحابو ته په څه باندې ورکړه؟ صحابو نه الله د اسمان ستوري په څه وجې جوړ کړه؟ او ما او تا مسلمانان یو ورځې نه بلې ورځې ته ذلیله کیږو. دغه ماشوم د هغه کافرو د روسیانو د لاس نه د الله کلام واخیستو او سینې سره ولګولو. ورته وایي مور هم راله شهیده کړه، دا منظر ما په خپلو سترګو کتو، پلار هم راله شهید کوم، رونه دې راله شهیدان کړه، خویندې دې راله شهیدانې کړي، د کور یو فرد دې راله پرېنښو. خو واوره د الله کلام ته په بې ادبۍ سره لاس ولګولو، لاس به درله مات کړم. د الله کلام ته په بې ادبۍ سره لاس لګې، دا لاسونه به درله مات کړم. د یو ماشوم د الله د کلام سره دا مینه ده، نو په ایمان وایي چې د دې خلکو د غټانو به کومه جذبه وه او کومه مینه به وه او کوم محبت. د یو ماشوم د دې کورنۍ د یو ماشوم دا جذبات دي چې خپل رونه، خپل میندې، خویندې د هر څه په وینو کې لید پید برداشت کوي او د الله کلام د پاره ځان هم را میدان ته. زما محترمو عمر بن جموح رضی الله عنه پخپو باندې شل داسې صحابي دی، څلور بچي په جهاد کې شریک دی او د الله په دین باندې خپل سرونه نذرانه کوي او دا په کور کې ناست دی او ځان ملامته کوي، ځان چې ته خو هم سړی که ته خو هم سړی. د خپو د لاسه پاتې یم. راغی الله رسول ته عرض کوي یا رسول الله زما چاہت او ارمان هم دا دی چې زم لاړ شم جهاد ته او د الله په دین باندې قربان شم. الله رسول ورته فرمایي ای عمر بن جموح ستا خو څلور بچي په جهاد کې شریک دي که نه، ته په کور کې پاتې شه، دا به ستا دپاره بهتري. وایي نه یا رسول الله زما ارمان دی، زما چاہت دی. الله رسول اجازت ور کور ته راغی، بیبي ورلا د جهاد سامان تیار کو، پخپو باندې یو شل صحابي. اے نوجوانا ته به الله له څه جواب ورکړي؟
ته خو په صحت باندې روغي ته خو مونځ نه کې ته به دا سر د الله په دین څنګه قربان کی کنه دا نه تپوس په خپل باندې یو شل صحابي الله سره څومره مینه ده دین سره څومره مینه ده د محمد رسول الله سره څومره مینه تمام محترمو عمر بن جموح رضی الله عنه چې کله سامانونه د جهاد تیار کړ خو هغه بیبي د خپل خاون سره لګ داسي خوش طبيعتي کوي ګپ لګي وته وی چې ته جهاد نشي کولای تبرا تختی سبوي تبرا تختی بیبي ورته دا خبر وکړه په دې سره عمر بن جموح رضی الله عنه ډیر زیات غصه شو لاسونه اوچت کړه اللهم لا تردني الى اهلي الا ما دي خپل اهل طرف ته واپس کوا واپس می مرا ولا په خپل لار کې می قربان کا لاړو او جنگیدو چې کله شهید شو او بیبي لاړه او د عمر بن جموح د خپل خاوند لاش کور ته راوړو لیکن د عمر بن جموح هغه لاش زما محترم کور طرف ته نه راځي لاش کور طرف ته نه راځي پکما اوخه باندې د خپل خاوند لاش یې خو دې هغه اوخه کور طرف ته ناراضي تمام محترمو جناب محمد رسول الله تپوس کی اے بیبي دا ستا خاوند چې کله د کور نه راوته دغه څه خبره نه وکړي و یا رسول الله ما ور سره داسې خوش طبيعتي وکړه او دوی ویلي اللهم لا تردني الى اهلي چې الله ما خپل اهل عیال طرف ته واپس مراولا دا دعای کړي وی ښه کته دا ځان مړم کی کنه ځان داسې ټوټه کی دا لاش او دا اوخ دا کور طرف ته نزي دا کور طرف ته نزي دا الله پلار کې دا قبرونه جوړ شوی دي واپس کورونو ته نه دي تللی واپس کورونو ته د تلو خواهش نه دی لرلې نو د هغه خلکو زما محترمو پخپو باندې د یو شل صحابي پخپو باندې د یو شل انسان دا علم او دا جذبه ده د الله په دین باندې نو تاسو نه تاسو کوم چې کم صحتمند او د چاخ په مضبوطی وي نو په ایمان وای دا غیبه کمی جذبه وي سبحان الله دا غیبه کمی جذبه وي غیبه کم عشق او مینا او محبت او په کم شوق سره د جنگ میدان ته دنګل هغه په حرو باندې مینو هغه په الله مینو